شخړه دغه ني دلته به صرف د معیشت جنگي دلته به د ټکنالوژي جنگي. خالي منصور لکه کله چې د پی ټی آی په حکومت کې د کشمیر سودا شوله د الیمین ګنډاپور چې کم نه د کشمیر وزیر راکم چې دلته کې پروت دی چې پرونه یو بیان ورکړی چې د 9 مای والا خاله د بیانیه ته وګوره چې دې کمپرومایز سړی ته وګوره چې موږ دلته کې خبرې کوو کارکنان ویته وزیر اعلی پس خبرې کې هغه وایي چې دغه زمونږ کارکنانو دا کم چې زیاتی او تشدد کړی دی دا ویډیو بیان دی او د خلاف د کاروي شي نن ګوره انډیا چې کومه ده د هغوی بنیته ته وګوره د جنرال نیازي تصویر چې کوم دی کله چې 71 کې په 16 دسمبر په 71 کې هغه دوی لاسلیک کړو کنه تصویر نه هغه تصویر خټاو کړی دی اوس دا غزه کې یو بل تصویر لګولې د پاغه تصویر باندې په انډیا کې خلک مسخري کوي چې دا څه تصویر لګولې دی د بنیته ته وګوره چې دا غزه کې تصویر چې کوم دی د هغوی په دغه کې لګیدل کنه کوم مین افیس دغه کې نو هغه تصویر هم خټاو کړی نه وي مو سر په بنیته دی او دغه وجه چې دی خواته د ایران اخوا د انډیا بارډر استعمالي او دی خوا چې کم دی نو بنگلاديش په استعمالو اوس بنگلاديش نه د حسینه واجد د تک سرم چې کم دی او بنگلاديش کې د اور آرمي چیف په لومړي ځل بل روزګار چې کم دی په بنگلاديش کې د ټوریزم ډیر زبردست زینه دي نو پاکستان به چې کم دی نو په ټوریزم کې غوي سره ډیر خې معاهده کوي رواني دي کنه نو لکه دام یو خبره یو کړه شته د خودلته امریکا چې کوم دن او هغه د پاره انډیا چې کم دی وخت کار کوي او پاکستان پس چل باندې کمزور کېدو کوشش او ناکامه وي. الافغان د دنیا چې په کم نهج باندې روانه نه کپدي حساب باندې ورته تو ګورندا په 2 بلاکو کې تقسیمیږي په 2 بلاکو کې به تقسیمیږي او په لکه بلکې روانه ده چې د کم د دنیا صورتحال دی او د کم پوزیشن دی نو مشرق وسطه ته کوم ګورو په حساب باندې او دا خبره بر ډیره زیاته وګد شي او په بل بر باندې بلاړ شي نو را به شو د خپل وطن ته یو خبره ورسره کومه کړه چې ترڅو د آرمي چیپ وي اسیم منیر صاحب چرته داسې سخت بیانونه نه دي راغلي او نن انډیا ته داسې سخت جواب ورکړی شوی دی نو دا هغه دغه والا نه دی خو ته دغه ته وګورې کنه نو دی خپل کار کوي خپل کار سره روان دی دا پرون چې پریکټیکل د پیښور ته چراغ کنه زه چې د دې څومره ستاینو کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل هغوی سره کېناست د هغوی نه مشاورت یې ورسره وکړو د هغوی نه مشورې واغستې چې دلته کې به امن څنګه راځي موږ همیشه چې کوم دی دا څوک کوي او دا د ډالرو لپاره کوي او دا د دې لپاره کوي نه دغه پته لګي چې په افغانستان کې څومره انویسټمنټ چې کوم دی دا 3 بلین کنه دا په دې سو کالو کې چې کوم دی نو انډیا او کو انډیا له چې کوم دی امریکا ورکوي لکه په یو خبره پوهه دا د پاکستان په تاریخ کې ته پته شته دا لومبي میټینګ دی چې د پاکستان په تاریخ کې چې داسې میټینګ تر دې دمه نه دی شوی چې په هغه کې ټول سابقه وزیر اعلیګان چې دغه پکې موجود دي او ټول پکې هغه خلک موجود دي چې کوم سټیک هولډر دي ټیک شو په حکومت کې دي که په حکومت نه بار خلک دي دې ته تو ګوره چې لکه تر دې دمه د دغه میټینګ یو خبره بار نه راغلی چې دا دغه څه خبرو شو سو ویلی شو څنګه بس چې سره په میډیا باندې اعلامیه جاری شو هغه حد پور راغله نه پیو سیاسي ګوند په دې باندې هغه سټیټمنټ ورکړل دی چې را دنه څه خبرو شو می چیپ سو موږ ته سو یا خبر نشته دا د دې د سنجیدګۍ غنویت دی چې دا دومره سنسټیو او څومره سنجیده او څومره لکه فروټفل میټینګ بل د دې ته وګوره چې په دې کې 2 وزیر داخله یو سابقه یو موجوده سلور وزیر اعلیګان دا په دې میټینګ کې موجود وو چې لکه پر لپسې کوم سلور وزیر اعلیګان په دې دغه کې تیر شو اپکیو د هر پارټي ګوند مشران په دې کې موجود وو نو دا د پښتونخوا د امن لپاره د وطن د امن لپاره دا ډیر زیات مهم خو دې کې الافغان خبره ده چې 2 خبرې پکې لکه مونږ په موجوده وخت کې چونکې 2 مسلې دلته کې دي یو دهشتګردي ده یو د افغانستان سره زمونږ توتریخواله دي او بل چونکې افغانستان کې دلته بار بار دا خبره شیر کې چې هندستان په هغه کې لګیا د خپل انویسټمنټ پکې کوي او ټیک ټاک انویسټمنټ پکې کوي نو هغه د خدای لپاره رضا لپاره خو پکې انویسټمنټ نه کوي یا دغه چې د امریکا هغه هفتواري هغه لکه تقریبا 3 کروڑ ډالر ورکوي نو دا د میاشتې 14 کروڑ ډالر شو چې په هغه باندې هغه الته کې په خپل اوازونه چت کړی چې موږ له پس کاته کې دوی له دا پیسې ورکو نو دا ټولي خبرې چې دي د پاکستان چونکې کومه وګورو نو د ثمرات بالکل نشته دي عوامو ته لا تر دې دمه هیڅ قسمه ثمرات نشته دي خدا به موږ ټول منو چې د پاکستان معیشت چې دی هغه پټریک شو د ډیپارټ نه بد شو پاکستان معیشت پټریک شو زه ته دا وایم چې تر دې دمه ثمرات لا عام موږ ته نه درارسدي خدا برازي ورته د
د بجلی په قیمتونو کې کمی را روان دي د ګیس دا مسله چې دا به حل شي دا څه چې دي دا ټوله قصه قطاره دا به ډېره زر ټیک شي لکه وخت په واخلي خدا به اوس ټیک پشي عملی کار روان شو نو په دې یو خبره باندې چې لکه په دې باندې د پاکستان ولس په دې خبره نه پوهیږي خو بهر دنیا په دې خبره باندې پوهیږي چې ستا په 100 کال کې چې آرمي چیف سه د کله نه چارج غشته دي نو ډالر د پځای باندې ولاړ دی ډالر د پځای باندې ولاړ د سټاک ایکسچینج په بره باندې روان دي زه بیا د خبره وضاحت کوم چې عام ولس ته د دې دغه نه دي سمر نه دی راغلی خو دا سیس چې دی نو دا د پاکستان د استحکام د پرخه دی او چې دا استحکام به په څه باندې برقرار کیږي دا به په سیاسي استحکام باندې برقرار کیږي چې تر څو پورې دلته سیاسي عدم استحکام وي نو دا مسلې به مونږ ته وي چې کله په کوم روز باندې په سیاسي استحکام راغی لکه اوس ګوره دا ټول خبره الته کې کېدی الته کې میټینګ کېده مونږ ته دا په دغه باندې دوی روز یو په جلسو جلوسو ته د الیمین ګنډاپور صاحب دا ویډیو سټیټمنټ دا خبره وکړه نو ته آرمي چیف سره دیوال په دیوال نه سو یو خل تاسو پته کړو چې کیو چلای